د حضرت ابراهیم علیه السلام یو مناظره ذکر کړي. دا یو اختلاف شته دی چې د ابراهیم علیه السلام د قوم سره مناظره ده. ابراهیم علیه السلام مناظر دی او که ابراهیم علیه السلام ناظر دی. په ناظر او مناظر هم پوهه کوم. ناظر دا چې په خپل باندې استدلال کوي، ځان پوهه کوي، دا به ناظر شي. مناظر دا دی چې نه په خپل باندې پوهه دی، حضرت ابراهیم علیه السلام خلق چپ کوي، دا غوی سره بحث دی. جمهور علما دا وایي چې ابراهیم علیه السلام مناظر دی. څنګه مناظر دی؟ داسې مناظر دی چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چا د ستوري عبادت کو، چا د سپوږمۍ عبادت کو، چا د انور عبادت کو. ابراهیم علیه السلام ته پته وا چې د انور او د سپوږمۍ او د ستوري زما د رب په حکم باندې راخیږي او پریوځي. دا خدای نشي کېدی، خدا اوس قوم نه منله. نو مناظره وسو کړله، ورته ویلو چې د انور سپوږمۍ او دا رنګې د ستوري خدایان نشي کېدی، دا زما د رب تابعدار دی. ویل څنګه؟ لازم کې بنو لازم ماخام باس کو، ماخام چې کېناستل ستوري راوخته، ویل هاذا ربي، چلو دا زما رب شو. تاسو وایي چې دا رب کې دې شي، زه ته رب یم په دې ځای کې په طریقه د سترګو د پټولو باندې چې ما سترګې پټې کړلې، رب نه دی. اوس تاسو په ګمان باندې چلو دا زما رب شو، بس پړقېږي چې سار شو، تیاره ختم شوله، ستوری ختم شو. لا احب الافلین، زه هغه شی نه خوښوم چې د هغه خدایي ټول عمر نه د لږ وخت دپاره ده. دا خو زه د شپې به تر مدد شوی نو ورځې به څه کوي، بیا معلومېږي دا چې ستوری رب نشي کېدی. نو څه خلک به دې پوه کړل. د هغې نه وروسته بله شپه باندې کېناستل، ویل دا سپوږمۍ چې ده د دې هم څه خلک عبادت کوي. زه دې ته به زه رب ویم، هذا ربي، دا زما رب دی. ستاسو په زعم کې زما رب شو. او یا دا معنا علما وکړه چې هذا ربي، زما رب دا دی، نه دی زما رب، استفهام انکاري. نو د شپې ابراهیم علیه السلام سترګې پټې کړلې او ویې زه چلو دا به زه رب ومنم اوسو چې دا رب کېدی شي. کله چې هغه سحر شو، سپوږمۍ پرېوتله، نو ابراهیم علیه السلام چې بریء مما تشرکون، دا خو پرېوتله، دا خو تاسو شرک کوئ، دا هم رب نشي کېدی. په سبا باندې د ورځې بیا انور راوختو. نو ډېرو خلکو د انور عبادت کو، بلکې نمرود په خپله د انور عبادت کو. ویل دته به زه رب ویم چې هغه دا غټ هم دی چې کله پرېوتو نو دغه ځای کې ورته وایي چې ګوره هغه غټ شی هم پرېوتو. نو یاد وساتئ، ګورئ انی بریء مما تشرکون، تاسو چې د الله سره سم شریکوئ د انور سپوږمۍ ستوري، نو ګورئ دا چېرته هم خدایان نشي کېدلی. په دې وجه باندې دا د ابراهیم علیه السلام د مناظرې رودات دی. او په دې باندې خلک پوه کړل چې ابراهیم علیه السلام د توحید دعوت په کومه طریقه باندې ورکړو. نو موږ ته وایي چې په داسې طریقه د توحید دعوت ورکوئ.